انسانانو او د لشکرو طاقت دی خو دنیا دا حقیقت تسلیم کړی دی چې دا طاقتونه څوک د مرګ نه بچ کولی نشي عتبي او شاعر دی هغه وایي وما احد ينجو من الموت سالما وسهم المنايا قد اصاب محمدا وی هیڅ څوک دنیا کې داسې نشته ما احد هیڅ څوک داسې نشته منطقیان مولان وی دي د سور د صلیبي کلی وی یو فرد ته نوم بار نه دی ما احد هیڅ څوک داسې نشته چې د مرګ نه بچي وسهم المنايا قد اصاب محمدا د مرګ دا غشي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سینې سره هم مخامخ شوی دی او د کائنات ذره ذره دی د محمد مصطفی د حسن و جمال نه قربان شي هغه محمد مصطفی باندې هم مرګ راغی او هغه د دنیا نه لاړ شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب د پاکستان موجوده مفتی اعظم دی هغه سفرنامې کې هغه سفرنامو ته وی جهانی دیده هغه جهانی دیده کې هغه یو خبره کوي او ډېر د کار خبره کوي هغه دنیا ته مختلفو سفر کولو په وجه ما مختلف مذاهب مختلف مکتب فکر خلق وکړو د هر چا چې کوم الله او قانون دی دا هغې نه خبر شوم وای داسې خلق شته چې هغې ته دهریان وای سیکولرزم خلق چې کوم دي کمونیست چې ورته وي هغه د الله د ذات نه منکر دي دا نه وایي چې د کائنات یو جوړونکی شته دا نه وایي چې د انور سپوږمۍ یو ذات راخېږي وی د الله د ذات نه منکر دي خو د مرګ نه منکر نه دي هغه د الله د ذات نه منکره خلق هم دا مني چې یو نه یو ورځ مرګ راتلونکی دی یو نه یو ورځ دا سترګې پټېدونکي دي یو نه یو ورځ دا حسین او جمیل صورت دا سپین او سور مخ په زیړېدو کې بدلیدونکی دی یو ورځ دا ښایسته لباس د کفن په جامه کې بدلیدونکی دی یو ورځ د ژبې دا طاقت دا ډېر په आवाज کې زور دا ډېر په مټو منګولو کې زور دا ډېر د سینې طاقت ختمېدونکی دی دا په خپله لمبېدل به ختم شي خلق به دې لمبوي دا په خپله کپړې بدلول به ختم شي خلق به درنه کپړې وباسي او شلوي به یې دا په خپله ګوتمې اچول به ختم شي خلق به درنه په زوره ګوتې وباسي دا په خپله ډیر کارونه به ختم شي خلق به وایي سړی وفات دی اوس یې رسوې اوس یې کور کې مه ایساروې رونو دا لغونده کې د انسانانو ژوند دی په دې باندې سوچ کول پکار دي انسانان په دنیا کې د دریو څیزونو دپاره ژوند تېروي اخري خبرې کوم لنډې زه اکثر ملګرو ته وایم چې د غم په موقع اسې هم بیانونه ښه نه وي خو بیا اوږدې خبرې اسې هم خلک تنګوي میلمانه وي مختلف ضروریات لري دریو خبرو ته متوجه شئ هر انسان د دریو خبرو کوشش کوي د څو خبرو کوشش کوي تاسو به ژوندي اواز ماله راکوئ د څو خبرو کوشش انسان د دریو یو هر انسان دا غواړي چې زما د نوم ښایسته وي نوم دې زما اعلی وي ما ته د خلک ډاکټر صاحب وایي ما ته د خلک پروفیسر صاحب وایي ما ته د خلک انجینیر صاحب وایي ما ته د خلک مفتی صاحب وایي ما ته د خلک حاجی صاحب وایي ما ته د خلک هنرمند سړی وایي د نوم دپاره هر انسان ډیر کوشش کوي کله چې مرګ راشي کله چې د الله فیصله راشي کله چې د ژوند د ختمېدو فیصله وشي هغه لوی ډاکټر صاحب ته څوک ډاکټر صاحب نه وي هغه لوی انجینیر ته څوک انجینیر نه وي خلک وایي مړي له کفن راوړی څه وایي لکه مړي ته کفن راوړی وایي که نه چې ډاکټر صاحب ته کفن راوړی وایي مړي ته کفن راوړی مړی واچوئ مړی علاموئ مړی مقبرې ته اوسئ مړي ته دعا وکړئ د مړي تعزیت ته لاړ شئ په مړي باندې دفن وکړئ خلک هغه اوچت نوم نه اخلي ډاکټر صاحب دنیا کې پاتې شو انجینیر صاحب دنیا کې پاتې شو غټې غټې ډګرې دنیا کې پاتې شوې قبر ته چې لاړو خلکو چې په اوږو باندې وړو بیا نه پرنسپل صاحب و نه ډایرکټر صاحب و بیا مړی شو نو دنیا کې د یو منډه د نوم دپاره وهله چې نوم مې اعلی وي نوم دې څه شی شو مړی ټول وایي نوم دې څه شی شو بس مړی شو الله دې وبخي الله دې پرې رحمتونه ولیږي بس دویم محنت چې انسان کوي په دنیا کې د ښه بنګلې دپاره کوي د څه دپاره کوي چې زما د بنګله ښه وي زما ته د ګرمۍ او د سړځۍ د ګرمۍ دپاره د ما ته بیسمنټ وي تاخانه دې وي
د عامو موسمونو دپاره دې چتونه وي، ښه ګلکاري دې پکې شوي وي، بهترین بنګلې دې وي، ښایسته دې د هغې کې د سولر سیسټم وي، بجلی دې ورکوي، هغه د دنیا ښایسته بنګلې هغه ډېر محلات ختم شي او قبر ته لاړ شي. آخري بنګله یې څه شي وروڼو؟ قبر. آخري بنګله یې څه شي؟ قبر شي. هغه ډېر ښایسته لانټري کمرې ختم شي، هغه ډېر ساز و سامان ختم شي، آخر کې قبر ته په حواله شي. بس وایي قبر ته اوسئ. نو یو منډه دې د نوم دپاره وخله، نوم دې مړی شو. دویمه منډه دې د کور دپاره وخله، کور دې قبر شو. درېیمه منډه انسان د لباس دپاره وایي یاره مړه ژوند دې غریبي ده، او وایي چې کم ده تېرېږي به، وایي چې لباس دې ښه وي، وایي دننه خېټه څوک نه ګوري چې څه دې خوړلي دي، خو وایي ظاهري ټیپ ټاپ کې باندې خلک ښه ښکاري، ښه لباس ګوري، ګرمۍ دپاره ځان له لباس، یخنۍ دپاره ځان له لباس، غم ښادۍ دپاره ځان له لباس، د شپې د اوده کېدو دپاره ځان له لباس، د میلمستیا دپاره ځان له لباس. ټول لباسونه ختم شي، آخري لباس یې کفن شي. آخري لباس یې څه شي؟ کفن شي. د نوم دپاره د منډې وهلې، نوم دې مړی شو. د ډېر محلاتو دپاره د منډې وهلې، آخري د اوسېدو ځای د قبر شو. بیا دې د بهترین لباس دپاره منډه وهله، لباس دې کفن شو. بس دغه د دنیا ژوند دی، دکه لغونده کې ژوند دی وروڼو. په دې کې دشمنۍ کول نه دي پکار، دې کې بې عزتۍ د یو بل کول نه دي پکار، دې کې اختلافات جوړول نه دي پکار. د زړونو نه دا بغض او حسد لرکه، دا قبر کې تاوان جوړېږي. د خپل ورور دا خپې وهل پرېږده، دا قبر کې تاوان جوړېږي. زناګانې کول پرېږده، دا قبر کې تاوان جوړېږي. دروغ ویل پرېږده، دا قبر کې تاوان جوړېږي. د ټایم ضایع کول پرېږده، دا قبر کې تاوان جوړېږي. دا د ژړا سبب ګرځي، دا د پریشانۍ سبب ګرځي. په کار دا دی چې د دنیا د لغونده کې ژوند کې رب العالمین ته متوجه شو، د الله حکم ومنو. دا تبلیغیان وروڼه کوڅه په کوڅه باندې ګرځي او ډېرې اوږدې خبرې نه کوي، یو لنډه خبره کوي، فارموله د ټول مذهب بیانوي. وي د الله نه د کېدو، مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کوي. څه وایي؟ مخلوق نه د نه کېدو مطلب دا چې الله خالق ومنه، الله حاجت روا ومنه، الله مشکل کشا ومنه. بې د الله نه چېرته د طبې ذمه دار بل څوک ونه ګڼئ، بې د الله نه چېرته بل چاته حاجت روا ونه وی، بې د الله نه چېرته بل چاته مشکل کشا ونه وی. د الله صفت چېرته غیر لور نه کړي، دا د تبلیغیانو د دعوت اهم مقصد دی. دویم تبلیغیان دوستان وایي د محمد رسول الله په طریقو کې د کامیابۍ، په خپلو په غیرو طریقو کې د ناکامۍ یقین پیدا کړي. د رسول الله طریقه څه ده؟ هغه سنت دی. خپل او د غیرو طریقو چې دی هغه بدعات دي، هغه رسم و رواج دي. نو وروڼو د الله قانون ومنو، د الله احکامات ومنو، د خپل غمونه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راوړلی شوي دین په طریقه کو. پیغمبر علیه السلام موږ ته ډېر ښکلی دین پرېښی دی. امام بخاري رحم الله علیه ځکه الادب المفرد کې ځان لوی ترکتکم فی ملت بیضا، د محمد مصطفی فرمان دی چې ما په یو روښانه او صفا دین باندې پرېښی. هغې کې بدعات کول نه دي پکار. دا په غمونو کې د ځان نه خیراتونه کول دا بدعاتو کې راځي. د دعا بې عزتۍ کول دا بدعاتو کې راځي. په کار دا دی چې دعا موږ د زړه نه وغواړو، دعا ډېر په اطمینان سره وغواړو. د غمونو کې زموږ پښتون قوم، تاسو د څومره علماو نه هم تپوس وکئ، یقین وکئ دا چې یو سړی وایي دعا وکئ، بیا وي دعا وکئ، بیا ورته دعا وکئ، او دعا کوي هم نه، صرف ځان ښیي چې جناب صاحب حاضر شوی دی. دا د دعا بې عزتي ده، دا د دعا آدابو نه دي. توجه سره د هغه مړي په ذهن کې راوستل چې الله یې په ګناهونو د عفو قلم راکاږي. وروڼو دا کومه مرحومه زنانه چې وفات شوې وه، موږ ته په ډېرو طریقو سره زموږ په نسب کې موږ ته ګرانه وه، زموږ نیا وه، د والدینو مماسي وه. الله رب العالمین ورکې ډېر صفات یې چولي وو. په مرګ د چا سود نه راتله، خو ما درته ووایي چې دا یو کلم کله فیصله ده. د دې په صفاتو کې دا صفت مشهور و چې د دې د خولې نه څوک چېرته دردېدلی نه و. ټولې زنانه دا خبره کوي چې د دې زنانه د خولې چېرته داسې د ظلم او د سختۍ خبره نه وه شوې چې څوک پرې دردېدلي وو. د الله په لار کې سفر یې هم د دین دپاره کړی وی. دارنګ د میلمه دوستۍ صفت ورکې داسې و چې دا صفت پکې هر چا منو چې میلمه له به د ګوټونو نسیز را پیدا کو. ډېره میلمه دوسته، ډېره دینداره، د الله نه یریدونکې ښځه وه. کله به چې موږ رالو ورسره به ملاقات وشو، ضرور به د دیني مسایلو تپوس کوو، د دین په خبرو باندې به خوشحالېده. الله رب العالمین دې بچو ته
صبر جمیل نصیب کی او یقینو که آخر کې چې کومه بیماری پې راله څومره به پې خرچې شوي وي او د بچو یې څنګ په نره باندې خدمت وکړو هر وخت اسپلتات ته رسول اعلی طریقې سره د هغې علاجونه کول نو یقینو که چې دې ته هم الله د قبولیت جامه واچي دا بچي به الله رنګ کي ورونو الله رب العالمین د زموږ ستاسو مینه د قرآن او سنت سره پیدا کی کم خلک په دې مرحومې باندې دردېدلي دي خفه دي پریشانه دي الله دې د هغې په دردونو په زخمونو باندې د رحم او د صبر پټۍ واچوي او الله رب العالمین دې ورته دا لوی سفر آسان کی الله رب العالمین دې دا ژوندي خلک